الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز يوم الجر سوال كي امام څلورو رکعاتو المنځ باندې ولاړ ده او یو مقتدی راغللو، نو دغه مقتدی د امام سره په المنځ کې شریک شولو، خو لیکن دغه مقتدی دا دو یا درو رکعاتو المنځ نه پاتې ده او په دې ټیم کې دغه امام څلورم رکعت نه غلطۍ سره پنځم رکعت دپاره پاڅېدو، نو آیا د مقتدي دپاره څه کول پکار دي چې دغه مقتدي کوم المنځ نه پاتې ده؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو که چیرې یو امام څلورو رکعاتو المنځ باندې ولاړ ده او یو مقتدي راغللو، دغه مسبوق مقتدي یعنی دو یا درو رکعاتو المنځ نه پاتې ده، نو امام غلطۍ سره یعنی اخري قاعده یې وکړله، قاعدې نه بعد پنځم رکعت دپاره پاڅېدو. که چیرې دغه مقتدي ورسره پاڅېدو، هغه مقتدي چې هغه المنځ نه پاتې ده، دوه درو رکعاتو نه پاتې ده، نو دغه مقتدي المنځ فاسد شولو او امام المنځ هغه وشولو، ځکه چې امام اخري قاعدې نه بعد کې پڅېدلی ده. دویم صورت دا ده که چیرې امام څلورو رکعاتو المنځ باندې ولاړ ده او یو مقتدي راغلو، دغه مقتدي مسبوق ده یعنی دوه درو رکعاتو نه پاتې ده، نو امام اخري قاعده ونه کړله، قاعدې کولو نه مخکې پنځم رکعت دپاره پاڅېدلو، نو دغه مقتدي هم ورسره پاڅېدو، هغه مقتدي چې هغه دوه درو رکعاتو نه پاتې ده، نو دغه مسبوق مقتدي او دغه امام دواړو المنځونه وشولو، ځکه دغه المنځونه دوی نفل وګرځېدلو او فرض المنځ دوی باندې پاتې شولو. فرض المنځ به دغه دواړه مقتدي اور امام دوباره بیا کوي. رد المختار جلد نمبر 1 صفحه نمبر 599. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.